او زما اکابرینو دغه فرض پوره کولو دپاره زما او ستا دپاره دغه جماعت خوښ کړی دی زما قدرمندو صحابه کرامو به هم د الله دغه دین تحفظ د الله دغه دین ملګرتیا ملاتړ دا په جهاد سره کړی دی د خپل دین تحفظ به صحابه کرامو په خپلو سرونو باندې کوو او د ما قدرمندو په سن 1857 کې چې هندوستان کې انګریز راغلی و نو هغه هم د مسلمانانو خلاف جنگ کولو او چې کله د شاملي میدان جنگ انګریز وګټو نو عام اعلان یې وکړ چې ملا مندوی دا قتل کړي او په ټول هندوستان کې د 80,000 نه زیات علماء کرام قتل کړل دا علماء کرام ولې قتل کړل چې دی علماء کرامو به عملی طور باندې د انګریز خلاف جهاد کوو مقصد د الله دین تحفظ کول د ما قدرمندو عزتمندو چې کله د علما په هندوستان کې ټول شهیدان شول د دلی نه ونیسه د پیښوره پورې د روډ په غاړه چې څومره بوټي و په هر بوټي پورې یو ملا قصدن عمدن ځوړند کړی و چې د دوی نسلونو ته دا نصیحت وشي چې بیا څوک د دین او د اسلام نوم په خوله نه اخلي نو د ما قدرمندو عزتمندو چې کم اکابر علماء کرام ژوندي پاته شول مولانا گنگوهی رحمت الله علیه مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د دې هم عصر یو څو علماء کرام هغې فیصله دا وکړه 10 کاله بعد چې موږ به د دې نه بعد د انګریز خلاف مسلح جدوجهد نه کوو او یو ځل به بیا د قوم ماشومانو ته د خپل الله دغه دین ښیو او د هغې دپاره سن 1867 کې د مدرسې بنیاد کېښود نن چې دا زه او ته ورته شیخ الهند وایو دا د دې مدرسې اول طالب او د ما قدرمند او عزتمند دغه طالب په دې مدرسه کې د علم هم زده د دین د دشمنان هم د خپل استادانو نه وپېژندل او بیا د دین د تحفظ دپاره په دې مدرسه کې درس و تدریس شروع او هغه اکابر علماء کرام پیدا کړل چې نن د دنیا په هر ګوټ کې د دین هر شعبې چې کوم حفاظت کوي د هغې سره لینک د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه سره شته زمونږ او ستاسې په منځ کې دلته د تبلیغي جماعت کار کوي دا کار د تبلیغ د حضرت مولانا الیاس رحمه الله شروع کړی د حضرت مولانا الیاس رحمه الله د شیخ الهند شاګرد مولانا اشرف علي تانوی چې کم د امت د هدایت دپاره او د اصلاح دپاره 1300 کتابونه لیکلي دي دا د حضرت شیخ الهند رحمه الله شاګرد حضرت مولانا انور شاه کشمیری صاحب رحمه الله چې هغه ته به چلته پرته کتابخانه ویل دومره کتابونه ورته یاد د ما قدرمند او عزتمند دا د حضرت شیخ الهند شاګرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی حضرت مولانا حفظ الرحمن سیهاروی حضرت مولانا سعید احمد دهلوی کم شاګرد سړی نوم واخلي د ما قدرمند او عزتمند دا ټول علماء کرام چې چا به د دین حفاظت ځان له کوو دی شیخ الهند رحمه الله په هندوستان کې د انګریز خلاف تحریک خلافت چلولې دی تحریک ریشم رومال چلولې دی تحریک ازادي چلولې دی دا علماء کرام ځان سره ملګري نو په سن 1919 کې سن 1867 نه 1919 کې په هندوستان کې علما دومره پیدا کړل او بیا د ټول علماء کرام په امرتسر کې
جامع مسجد خیر الدین کې جمع کړل په 31 دسمبر باندې او امت مسلمه د پاره د علماء کرامو اجلاس د امت مسلمه قیادت د پاره چې کوم جماعت د رهنمایي د پاره چې کوم تنظیم کوم نظم جوړ کړي دا غي نوم هغه اکابر علماء کرامو جمعیت علماء خودي دما قدرمند زمونږ د مشرانو د دغه جماعت بنیاد اخودو مقصد هغه داو چې مونږ د الله د دین اجتماعي مرسته وکړو د الله د دین غالبولو د لپاره اجتماعي مهنت او کوشش وکړو خو مسلح نه په سیاسي توګه باندې دما قدرمند او عزتمند د کنن هم هغه 1857 صورت حال وې نو نن به د ملایان پارلیمنت ته نه تلل نن به د علماء کرام په سنگر کې ناسو نن به د علماء کرامو په اوږه باندې ټوپکو خو دما قدرمند او عزتمند زمونږ مشرانو دا فیصله کړې وه چې نه مونږ به اوس د انګریز خلاف یا د دوی د دغه نظام خلاف سیاسي جدوجهد کوو دما قدرمند او عزتمند د انګریز زمونږ خلاف بیا پراپیګنډه شروع کړه نن